دا ملګری تپوس کوي چې کله یو سړی فرض وکي او د هغې نه پس مسنون اذکار کوي نو دی وایي چې موږ ته چا ویلي دي چې دا صحیح نه دي، د سنتو نه پس کول پکار دي. نو دی د دې باره کې تپوس کوي چې دا خبره څنګه ده. نو جواب دا دی چې مخکې یو کلیپ کې د دې خبرې مکمل وضاحت شوی وو چې ما د فرض او د سنتو میاس کې ډیر تاخير او ډیره وقفه ساتل دا نه دی پکار. نو د دې وجنه که فرض مصپسی سړی مختصر اذکار کوي نو هغه خود فرض نه پس گنجائش ته جایز دي، او که اوږده اذکار وي اوږدي وظیفي وي ان هغه بیا بهتر ده چې د سنتو نه پس وکړي شي، ځکه د سنتو نه پس چې کوم اذکار او وظیفي کیږي نو دا د فرض نه پس حسابيږي. نو که فرض پسې متصل بات کوي نو د فرض نه پس شوي، او که نه فرض پسې سنت وکړو سنتو پسې وظیفي کوي نو دا فرض پسې حسابيږي. نو سم مسله که د سنتو نه پس جوړ شي، که د سنتو نه پس د خپل وظایف کوي اذکار کوي نو پدې کې سم مسله نشته. البته که د فرض نه پس د اوږدي وظیفه کوي نو د فرض او د سنتو په درمیان کې به تاخير وي، وقفه به ډیره وي او دا مناسب نه دی.